بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سامعین، پروګرام تحفه د سحر شروع شو. نن د پروګرام کې موږ روزه کې د کور د خرچې فضیلت ذکر کوو. سامعین حضرات، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نه اثر نقل دی. کتاب کنز العمال صفحه 580 کې او په جلد اتم کې نقل کړی دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمائی: اذا حضر شهر رمضان، کله چې میاشت رمضان راشي، فالنفقة فيه علیک، نو خرچه په دې میاشت کې پتا باندې، یعنی چې ته په ځان خرچه کې د خوراک کاک، وعلى من تعول، او په هغه چا باندې چې کوم ستا په عیال کې بچی وي، رونه خویندې وي، یا بل رشتہ دار دی چې د هغه د خرچې ذمہ دار تی، کن نفقة فی سبیل الله تعالی، نو دا پشان د خرچې دی په جهاد کې، گویا کې چې سړی په جهاد کې خرچه کوي. یعنی الدرهمو ب700، یو روپۍ د هغې بدله الله په 700 باندې ورکوي. خلاصه دا شوله چې روژه کې سړی په خپل کور باندې خرچه کوي، په خپل ځان باندې خرچه کوي، نو د هغې بدله هغه یو په 700 باندې ملاویږي. سامعین حضرات، په نیکو اعمالو کې د نیت اهمیتي، د دې وجې نه د دې خبرې نیت چې دی هغه کول ضروری دی. ځکه یو بل اثر کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هم په دغه کتاب کې په صفحه 581 کې بیا یو بل ارشاد فرمایلی دی. هغه وی: الا ان هذا شهر، خبردار دا روزه دا یو میاشت ده، کتب الله علیکم صیامه، فرض کړی دی الله د دې روزې، ولم یکتب قیامه، او د دې ولاړه الله نه ده فرض کړی. نو فمن قام منکم، څوک چې ستاسو نه ودرېده او دې د شپې نفل کوي، تهجد کوي، فانه من نوافل الخیر، نو دا هغه د خیر زیاتی عمل دی، التي قال الله عز وجل، چې هغه الله تعالی هغې طرف ته ترغیب ورکړی دی چې څوک ذره د خیر کار وکړي نو هغه به وویني. او ومن لا، که یو سړی نه ودرېږي، فلینم علی فراش، نو دې دې په خپل فرش و بستره باندې ویده شي. ولیتقي احدکم ان یقول، و یو کس دی د دې نه ځان وساتي چې وی اصوم ان صام فلان، زه به روژې نیسم که پلانکي نیوه، و اقوم ان قام فلان، او زه به تهجدو ته ودرېږم، قیام رمضان ته به ودرېږم که چېرې پلانکي ودرېږي. نو دا کار ښه نه دی، پلانکي پورې خپل عمل مه موقوف کوه. من صام او قامه، که سړی روژه نیسي یا دې د شپې ولاړه کوي، فلیجعل ذلک لله تعالی، نو هغه دې د الله تعالی د رضا لپاره وکړي، د الله د رضا نیت دې په کې وکړي. نو دا شانتې چې کور کې سړی خرچه کوي، نو دا آثار دې مخکې کی او په دې نیت دې خرچه کوي چې ماله به الله تعالی د دې بدله راکوي. نو الله تعالی بدله د ده د نیت مطابق بدله ورکړي، ځکه حدیث کې راځي انما الاعمال بالنیات. الله تعالی دې موږ له
د صدقې او د خرچې په رمضان کې په صحیح نیت توفیق راکړي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين.